په پیسو په دولت خوار څه کیږي زمونږ په دې ملک کې تاسو وګورئ اجرتي قاتلان نشته ته اوس غواړه چې دا پلانې سړی وجل غواړم لږ 2 لک روپۍ چاته ورکړه درته به مړ کړي نو د اسلام په نوم کې نن هر فتنه شته پیسې او دولت چې دی هغه خدای نه پیژني رسول نه پیژني قرآن نه پیژني آخرت نه پیژني حساب او کتاب نه پیژني او پیسې پیژني نه کم شی دی چې د اسلام په نوم باندې پیسې نه کوي مسلمانانو مونږ جنازې هم کوو مونږ نکاحونه هم تړو لیکن پیسو دپاره په هیڅ ظلم او په هیڅ زیاتي باندې هغه صرفه نه کوي نو حضرت عثمان غوندې سړی چې د چا ژوند جنت خرید کړی و هغه دپاره هم سازش جوړ شو پرون تبلیغي اجتماع و دې اجتماع دپاره چې کوم سازشونه جوړ الله ټول ناکام کړ په دې رنګ کې چرته د کافر ملکونو دا خوښي چې مسلمان قوم کې دی دین راشي او مسلمان قوم کې دی جذبه د دین پیدا شي دا چرته هیڅ کافر ملک چې دی هغه دا نه غواړي چې مسلمان قوم دی متحد شي دا دی یو شي یو بلاک دی شي نه په هیڅ قیمت باندې مسلمان یو کېدو ته ستا قوم دا خلک نه کوي اوس حکمران طبقه چې ده هغوی کې دا درد نشته چې دا قوم دی بې دینه نشي دا درد نشته حکمران طبقه کې دا درد نشته چې د دې ملک قانون دی د یهودو او د نصواراو ولې دی دا خو د مسلمان ملک دی د دې قانون خو د قرآن وي د دې قانون خو د اسلام وي دا درد د حکمران طبقې په زړه کې نشته د دې په زړه کې صرف دا درد دی چې زه دې په کرسۍ ناست یم او د ملک حکومت دی کوم زمونږ وطن کې یو ښځه وه سود به یې کول چا ورته وي دا سود مه کوه ګناه ده نو هغې به ورته په دې خپله ژبه کې وایي چې څه ګناه ده چې ایمان به څنګه تیری چې مړه کېږي نو هغې به ورته وایي چې ایمان خره ورې خو ارمان د دنیا وګی ایمان ویل په انبارونو دی خبرې د دولت او د دنیا کوه نن د دولت او د دنیا دپاره ستا په ملک کې څه کېږي قسم په خدای دی او بیا قسم په خدای دی چې هر سړی چې په منصب کښېني دا فکر ورسره نه وي چې بېګاله به دې ملک کې څوک اوږې نه وي اوده شوی بېګاله به دې ملک کې څوک د علاج د خوارۍ چېرته مړ نه وي بېګاله به دې ملک کې چېرته بې برستنې څوک نه وي اوده شوی دا ملک په ایمان وایي دا د حکمران طبقې په اړه کې شته هر یو سړی دا وایي چې زما کور دی او زما بچي دی آبادي خدای دې د ټول ملک بیړه تباه کړي نو عزیزانو ما په خپل ملک کې په 50 کاله کې دردمن سړی حکمران نه دی لیدلی چې په دې ملک